ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو مسلمانانو ورونو ستاسو د وړاندې ما د قرآن مجید کم آیات مبارکه تلاوت کو دغه آیات مبارکه کې الله جل شانه د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نمرود واقع او مکالمه ذکر کړي ابراهیم علیه السلام الله تعالی دنیا ته جلیل القدر پیغمبر را لېږلی دی او به ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی امتحانات هم ډیر کړي دي او سخت امتحانات په هم کړي دي قرآن کې دا غټول امتحانات ذکر شوی دي او ابراهیم علیه السلام په دا غټول امتحاناتو کې کامیاب شوی دي بلکې په اعلی درجو سره په دغه امتحاناتو کې کامیاب شوی دي نو داغه د وجنا الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام خپل خلیل او دوست ګرځولې دي قرآن کې وته الله تعالی خلیل الله لقب ورکړي د الله دوستو د خپل دوسته لقب الله تعالی ورکړي دي اوس هر یو مؤمن بندا دا داوا کوي چې زه د الله دوست ما او زه د الله تابعدار ما او عملا چې دې بیا کمزورې کیږي او ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرف نه چې د خطاب ملاویږي دا زما دوست دی وجه دا ده چې کم امتحانات پر راغلي دي نو سخت امتحانات پر راغلي دي الله تعالی په دغه ټولو امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب کړی دی او چون کې د ابراهیم علیه السلام امتحانات بلکې د پیدایش نه هم مخکې شروع شوي
لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د پیدایش مسله وه او فرعون به ماشومان قتل کول او ذبح کول به هم دقه رنګې د ابراهیم علیه السلام په پیدایش باندې هم نمرود چې دی ډېر ماشومان چې دی قتل کړي وو. دنیا کې څلورو بادشاهانو داسې حکومت کړی دی چې د دنیا په اکثره حصہ باندې یا په ټوله دنیا باندې یا د دنیا په اکثره حصہ باندې حکومت کړی دی. په دغه څلورو بادشاهانو کې دوه بادشاهان چې دي دا مسلمانانو کې تیر شي او دوه په کافرانو کې تیر شوي دي. په مسلمانانو کې یو بادشاه چې دی حضرت سلیمان علیہ السلام دی چې د سلیمان علیہ السلام حکومت او بادشاہي دا په یوازې انسانانو نه بلکې په جناتو او په هوا او په د حشرات الارض او په مرغانو په د هر څه باندې حکومت او بادشاہي و. او دویم مسلمان بادشاہ سکندر ذوالقرنین چې دی هغه تیر شوی دی چې دم په اکثر دنیا په اکثر حصہ باندې چې دی حکومت او بادشاہي کړي بلکې د ټولي دنیا چکر هم لګولې دي. مشرق او مغرب ته او شمال ته چې رسیدلې دي چې کم ځای نه نور راخیږي او کم ځای کې نور ډوبېږي هغه ځایونو ته رسیدلې. او په کافرانو کې چې کم دغه بادشاهان تیر شوي چې په د دنیا په اکثره حصے حکومت او بادشاهي کړې ده په هغې کې یو نمرود دی او دویم چې دی بخت نصر دی. دا دوه بادشاهان کافرانو کې تیر شوي دي. نو د ابراهیم علیه السلام زمانه کې د نمرود حکومت او بادشاہي وا او ډېر زیات لوی ظالم او جابر بادشاہ دی هم لکه څنګه چې فرعون د بادشاہ د خدای دعوه کړې وه نو د هغه نه مخکې دغه رنګ نمرود هم د خدای دعوه کړې وه. ځان ته به خدای وې. یو ورځ داسې و چې د ده په دربار کې لوی دربار او نجومیان ساحران دا به ځان څه ساتل دي بو ته داسې پیشنګویانې ورکولې. یو ورځ دا نجومیان داسې خفه او پریشانه ناسو. یو روایت کې راځي دا نجومیان داسې پریشان ناسو د نمرود ته تپوس کړی دی. یو روایت کې راځي دی نمرود خوب ولیدو د نجومیانو ته ویل چې دغه رنګ خوب مې لیدلی د دې تعبیر لاله وباسئ. خو د دواړو تطبیق علما دا ذکر کوي چې مقصد یو کو نجومیان پریشان هم دغه مقصد و کو نمرود خوب لیدلی هم دغه مقصد و. خو اخیری انجام دا چې دا خبره توی شوله چې یو ماشوم پیدا کېدونکی دی او له دا پیشنګویي هم ورکړله چې دغه ماشوم په دوه درې شپو کې د پلار د ملا نه چې دی هغه د مور رحم ته چې دی هغه تلونکی دی. نو دوی چې دی اولنی خو دا حکم جاری کو چې کما ښځه او خاوند دي به یو بل ته نه نږدې کېږي په دې پابندي ولګوله. څو ورځې پس چې دی نجومیانو چې دی پیشنګویي ورکړه چې تا ستا د پابندۍ باوجود ته ځان ته خدای سره هم نه خبره ته څنګه خدای هغه کومه نطفه چې ده نو د پلار د ملا نه د مور رحم ته تلې ده بیا دې پابندي ولګه چې کم ماشومان پیدا کېږي نو دغه به ذبح کوئ. دغه ماشومان به ذبح کېږي چې کم پیدا کېږي. نو د الله قدرت دا دی ځکه الله ته خالق وایي. خالق ناشنا پیدا کوونکي ته ویل کېږي چې د مخکې نه د یو څیز ماډل موجود نه وي نشانه موجود نه وي او یو څیز پیدا کی دا د خالقیت نښه ده او دا د الله جل شانو خاصه ده. د بل چا دا خصوصیت نشته دی. د دغه خلکو د دې خدایانو دا خصوصیت نه وو. دا د الله تعالی چې د خاصه وه چې د موسی علیه السلام زمانه کې فرعون دعوه وکړله چې زه خدایم. الله تعالی د موسی علیه السلام د پیدا کېدو اراده وفرمایله. فرعون حکم جاری کو چې ماشومان دې ذبح کړی شي چې دغه ماشوم پیدا نشي. الله تعالی چې پیدا کو نو په کومه طریقې پیدا کو. دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام په دور کې نمرود حکم جاری کو ماشومان به ذبح کېږي چې کم ماشومان پیدا کېږي هغه به ذبح کېږي. الله تعالی هم په دقه زمانه کې ابراهیم علیه السلام پیدا کو
خو چې کله د پیدایش وخت نږدې شو نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د مور په زړه کې واچول چې اسنه د نمرود او د دې کاروندګان ورته څه نقصان اون رسي دا د خپل کلی نه اوتل یو ځنګل طرف ته لاړه غار تر ته لاړه یو غار تر ته لاړه یو غار یې صحیح کو او په یو غار کې چې دی هلته کې آرام بیا موندو الله تعالی ابراهیم علیه السلام پیدا کو دنیا ته راغی کله ابراهیم علیه السلام پیدا شو نو په دې غار کې یو پړق شو رڼا شوله نو مورې ویرېده هسې نه چې دا رڼا څوک ویني او د نمرود چې کوم کارکنان دي هغه رانشي او نقصان راته ونه رسوي نو بس ماشومې چې دی هغه صفا کو کپړه کې بند کو بس هلته کې کېښودو او واپس دې کور ته راله غم به ورسره و د بچي خو چې دلته دا راووتله هلته کې الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږو د ابراهیم علیه السلام دا غټه ګوته چې دا یو د خلاص ګوته چې د په خوله کې ورله ورکړله هغې راودله د دې نه ورله الله تعالی پی ورکول د ګس لاس ګوته ورله په خوله کې ورکړله د دې نه به د شات میلاوېدل 2 چینې ورله الله تعالی جاري کړلې او بیا به پسې بهر به پسې غټ غټ کېښودو چې څوک پسې بلکل اډور نشي هفته کې به یو ځل دا مور به داسې په پټه ورتله خیر خبر به اخستو چې ماشوم مړ دی کو ژوندی دی خو د الله تعالی قدرت دا چې عام ماشومان څنګه لویږي د هغې نه غیر خلق عادت ابراهیم علیه السلام به زر لویېدو لکه عام ماشوم چې په 2-3 میاشتو کې څومره چې دی لویږي یا یو روایت کې راځي د کال کې څنګه لویږي ابراهیم علیه السلام به په 1 میاشت کې دغه شان لویېدو په دغه صورتحال سره ابراهیم علیه السلام د یو روایت مطابق 15 کاله په دغه غار کې تیر کړه او د بل روایت مطابق 9 کاله په دغه غار کې تیر کړل نو کو 15 کالم شي نو چې 15 کاله پس ابراهیم علیه السلام کور طرف ته کلی طرف ته راتلو نو د 14-15 کالو نوجوانو دغه چې زر غټ شوی او چې د 9 کالو شي نو بیا تقریبا داسې 13 کالو نوجوانو د ماشومالي هغه اطلاق پې نه کېدو نو دی خو د دې غار چې دی علاوه نور څه نه ولیدلي په دغه غار کې و نو چې را روانو د مور نه به تپوس کا او د ونو په باره کې دا مور دا څه شی دی دا ټول چې دی مور به دا یو څیز ښودو بیا ته ابراهیم علیه السلام اخره کې تپوس کوي وی د دې ټولو پیدا کوونکی څوک دی او د دې رب څوک دی نو اوله کې د دا تپوس وکړو چې ستا رب څوک دی وی زما رب چې دی ستا پلار دی بس مالا غریز اقرا کوي نو دغه چې دی زما رب دی نو ویل دغه رب څوک دی وی دغه رب نمرود دی نمرود دغه رب دی چې بس هغه له تنخوا ورکوي خوراک ورکوي او هغه ستا ښه پلار چې دی بیا مال راکوي نو ویل د نمرود رب څوک دی نو په دې باندې مور حیرانه شوله چې دا خو ناشنا خبر زموږ په ژوند کې ناشنا تپوس زموږ نه وشو نو دې مور او پلار لږ چې دا زورونه ورته چې دا خبرې مه کوه خو هغه نقل چې نه دا تپوس به زه خامخا کوم او یو روایت کې جمهور مفسرین ذکر کوي چې دغه ټیم کې چې دا تپوسونه کله کېدنه د ابراهیم علیه السلام عمر چې دی 14 کاله دی او دا جمهور مفسرین ذکر کوي چې دا روایت مضبوط هم دی چې 14 کاله چې دی برابر چې دی نوجوانی بالغ شوی نوجوانی نو چې دغه چې دی ستا د پلار رب دی نو ابراهیم علیه السلام به دا تپوسونه دې کول نو په دې باندې هغوی حیران شو بیا مخالفت شروع شو ابراهیم علیه السلام با د دې د خدایانو او د بوتانو چې دی بد ویل هغوی به دغوی ته خدایان ویل په دغه باندې چې دی ژوند تېرېدو څه موده پس د دې د خوشحالۍ یو ورځ وه چې کله د خوشحالۍ ورځ یې راله دې یو میلې ته به وتل داسې میدان ته به وتل منډې ترړې به والي خوشحالۍ به کولي خو د هغې نه مخکې به داسې کار وکړو چې د دې کوم خدایانو کوم ځای خدایان به پکې پراته وو نو د خوراکي شیزونه به یې تیار کړي او دا به د دې هر یو خدای مخې ته کېښودل ابراهیم علیه السلام ورته په دې انتظار و چې زه زبر له د دې خدایانو سره پوه شم قرآن کې الله تعالی دا واقع تفصیلا ذکر کړی ده نو ابراهیم علیه السلام د ده پلار په خپل هم بت تراشو پلار به هم بوتان جوړول او بلکې د ده د پلار د لاسو بوتان نه مشهور مو دله به ورکړه ویل دا بوتان خرڅ کا نو ده به داسې کار وکړو چې کله به بازار ته لاړې
نو په دې خپه کې به ولپړې واچو په دې به راخکودو په دې بازار کې आवाज به کاوه وای دا الله بندګانو تاسو د دې شیونو عبادت کوئ د دې نه چې خپل خود مرادونه غواړي دغه د زمانه ځان نشي خلاصولی هغه به راوړو ویل چې دا خو خرڅ نه شو پلار به حیران لکه مثال په طور په معاشره کې داسې یو کپ نه یو شیز مشهور ډېر زیات او هغه څوک ورغلی وایي هلکه هغه خو چا م وانه خستو هغه حیران چې څنګه چا ونه دا خو مشهور څیز دی او څنګه چا وانه خستو نو دغه رنګې دا مشهور بوتانو چا وانه خسته مشهور خدایانو د دوی هغه چې لاړې حاضر لاړې بازار ته معلومات یې وکړو نو ویل هغه خلکو ته چې دا خو له پخپه کې پړی واچي او دغه اواز ورسره کوي نو پلار هم ورسره څه نه څه مخالف شو ابتدا کې و ابراهیم علیه السلام به بیا هم دیره بلل خو چې نقل د کله دغه د خوشحالۍ ورځ یې راله دوی لاړ ابراهیم علیه السلام تبر راواخست او بس هغه ځای ته ورغی نو اوس دا قسمه قسمه خوراکونه ورته پراته دي ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي د الله بندګانو تاسو ته چې دی خدایانو تاسو ته خو دومره ناشته خوراکونه پراته دي او تاسو خو یو هم نه خورئ نو خو خبرې هم نه کولی نو هغه ته اوس لکه بوت یو ځای کې لګېدلی نو که د دې طرف نه ورته ګورم ته وایي چې ما ته ګوري که د دې طرف نه ورته ګورم ته وایي ما ته ګوري که د مخامخ نه ورته ګورم ته وایي ما ته ګوري نو بس ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شو عجیبه خدایان یې خوراک هم نه کوي د چا سره خبرې هم نه کوي چې ولې خوراک نه کوو طبیعت هم خراب دی نه دا سیزونه هم خود خوښ نه دي نور دله راوړو هلکه ویل تاسو خو خبر هم نه کوي ښه چې ورکې چې سم هم برابر کم سړی زنډې کې غوسه شي که نه هلکه ته خو د سړي زوی نه په خبره نه پوهېږي نه خبرې جواب راکړي او نه چې دې څه خبره کې ابراهیم علیه السلام پې شروع وکړله بس د ټول نه دا سټونه موټونه یې تېواله ټول یې کنډ کپر کړل او چې کوم د دې هغه غټ بوت غټ خدای و په هغه دغه کې لګېدلی و اته برې ور دغه په دې اوږې کې ایښودو نو چې کله قوم واپس راغله دغه حالات یې وکتل حیران چې لکه زموږ د خدایانو څه دا کار چا کړی دی نمرود ته خبره ورسېده دې خبرو کې چې دلته یو نوجوان د ابراهیم ورته ویلی کېږي هغه به دا کړي دی وغوښتو نو چې کله نمرود ته مخامخ شو هم په دقه ځای کې دا خدایان ټول موجود دي د دوی هغه ویې لکه وایي دا زموږ د خدایانو څه د عمل تا کړی دی هغه یره چې زه خو خبر نه یم وروسته خبره ذکر کوم یو دروغي بعضې کسان اعتراض کوي دلته و ابراهیم علیه السلام دروغ ویلی دي په څو موقعو باندې دا دروغ نه دي یو دروغ یو ته توریه وایي توریه چې ده نو هغه په شریعت کې جایز ده خو د جایز کارونو دپاره چې هغه کار چې د هغې دوه معنی لري یو کار چې د هغه دوه معنی لري او یو کس چې دی یو معنی چې دی استعمال کوي مراد یې بله معنی نو دې ته توریه ویلی کېږي نو ابراهیم علیه السلام درې ځایونو کې دغه توریې کړي دي نو یو ورته دا وي مطلب یې دا چې د دې توجه دې طرف ته راړوله چې دا اسم نه دي ګورئ دا ستاسو خدایان چې تاسو کم ته خدایان وایي دا اس هم نه دي ویل دا به دې غټ خدای کړي که نه ګوره تبر اوسه په اوږه پروت دی نو شریعت هغې شرع خو ظاهر ګوري ظاهري ته ورته د سره تبر ورڅه دی ده به کړي که نه ویل د ده نه تپوس وکوي یو بل ته داسې خړه خړه وکتل سرونه یې ښکته کړل قرآن کې الله دا ذکر کړي دي سرونه یې ښکته کړه او بیا یې داسې په مړو جبو سره ووې لکه سړی ملامت یې په ملامتو جبو سره ووې یاره وایي دا خو خبرې نه شي کولی نو خدای هم غر که چې غر شي چې خبرې نه شي کولی نو تاسو له به چې دی مرادونه څه پوره کړي چې خبرې نه شي کولی تاسو عبادت بیا څه له کوئ تاسو له به څه چې دی ځان نشي بچ کولی زما د یو کس نه ځان نشي بچ کولی نو تاسو له به څه چې دی مرادونه پوره کړي تاسو له به ستا څه درکړي خو دومره ده چې قوم خو په دغه جهالت او دغه ګمراهۍ کې چې دی ړانده کاڼه نو بس هغوی یو بل ویله که د خپلو خدایانو مدد وکوي د خپلو خدایانو مدد به څنګه کوو اعلان یې وکړو خشاک را جمع کوي بس دغه کې هر سړی چې دی د خپل وس مطابق لګي او ډېر کوشش یې کاو چې د خپلو خدایانو ډېر مدد وکړم بس دا خشاکونو لګي به را جمع کول داسې د غرونو منځ کې یو وادي شان وه دې ته دیوالونه هم اوچت کړه چې دا نور هم لږ دنګ شي او دا خشاکونه به راوړل او دې ته به یې ورچول لوی چې دی غرونه غر یې ودراو د خشاکونو څو میاشتې دا خشاکونه را جمع کړه او ښه وچ شو نو په دې باندې د اوو طرفونو نه ورته اور بل کو او یو ټال یې ځوړن کو چې په دې کې به ځکه چې دومره لوی ورته څوک ورغورځول هم اسان کار خو نه دی نو دوی چې د یو ټال یې ځوړن کو ډېر اوچته چې کله دا اور ښه سور شي نو مونږ به د ابراهیم علیه السلام نه په دې ټال کې ټالې ورکو یو کس به ورته بره په دې
کم ځای کې دا ټال ځوړند شوی دغه ځای باندې کېنو او تبر به ورسره وي دا پړی به اوښتی نو ابراهیم علیه السلام به د اور منځ ته چې دی لاړ شي خو چې کله دی دا عمل شروع کو نو ټال چې دی حرکت نه کاو ټال حرکت نه کاو شیطان لعین په هر ځای کې د مؤمن چې دی خلاف خپله حربه استعمالی چې کم ځای کې د پیغمبرانو خلاف سازش شوی دی نو دی حرامي پکې خپل حرامیتوب ښکاره کړی دی د نبی علیہ السلام دارالندوه کې چې کله د نبی علیہ السلام خلاف میټینګ وشو هم د پکې کردار ادا کړی دی دغه رنګ د ابراهیم علیہ السلام چې کله دغلته فرښتو ټال ونیو نو هم د پکې کردار ادا کو راغی د یو سپینګیري سړي په شکل کې کونټۍ ورسره داسې کوږ وږ را روان دی خلک ترې راجمع شو هلکه څه چل دی یاره دغه رنګې چل دی دا ابراهیم علیہ السلام دی اور د غورځو خو ټال چې دی حرکت نه کوي خان ټال حرکت نه کوي نو دی ورته خو آسان کار دی دی خو پوه چې دا پیغمبر پرښتې راغلی دي او پرښتې خو دې لیدلې ده ورته وایي داسې کار وکړئ تاسو پیغلې جنکۍ راولې دلته او سرتورې کې نو کم ځای کې چې زنانه سرتوری هلته د رحمت پرښتې نه ځي او کو پرښتې موجودي د هغه ځای نه پرښتې خپله کډه کې د هغه ځای نه د رحمت پرښتې ځي نو وایي چې دغه زنانه راشي دلته کې سرتوري شي دا د رحمت پرښتې به حیا وکړي دي به لاړ شي دا پړی به پرېږدي نو بیا به تاسو خپل کار کې کامیاب شي نو دي هم دقه چل وکړو نو یو مسله دا چې زنانه کم ځای کې سرتوري هلته کې د رحمت پرښتې نه ځي نو اوس موږ او تاسو خپلو کورونو ته وګورو څومره زنانه په کورونو کې به دغو کې سرتوري ګرځي نو چې کور کې زنانه سرتوره ګرځي نو د هغه کور نه د رحمت پرښتې به وځي شیطانان جنات دا پکې ورننه وځي نو کورونو کې بیا فساد او جنگ جګړې او دای چې شیطانان په کوم ځای کې نو هلته فسادات دي هلته رحمتونه نه او چې کوم ځای کې د رحمت پرښتې هلته کې رحمتونه راورېږي بیا نو دغه پرښتو چې دی هغه چې دی ډډه وکړله سیټ ته شوي دوی پړی چې دی هغه سټارټ کو دغه کو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته چې دی اور وغورځاو اوس کله چې ابراهیم علیه السلام د اور ته غورځېږي قرآن کې الله دغه واقع ذکر کړی ده نو اور ته الله تعالی حکم وکړو یا نار کونی بردن او بیا لنډ پسې ذکر کوي بردن و سلاما مفسرین ذکر کوي چې الله تعالی دا بردن لفظ ووی نو دا اور انتهایی یخ شو چې د ابراهیم علیه السلام یخني پکې کېدله او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي که چېرې الله متصل ورسره سلام لفظ نه وی ویلی سلامتیا والا نو ابراهیم علیه السلام به دومره یخني پکې شوی وي چې د یخنۍ د وجې نه به ورته نقصان میلاو شوی وي او دلته علما بل یو نکته هم ذکر کوي چې په اور یا دې شیزونو کې خپل چې دی خاصیت نشته لکه اور دی په دغه خپل خاصیت د سوځېدو نشته دا د الله حکم دی پکې په دغه موقع دی دا حکم واخیستو چې ستا سوځېدل ستا چې دی هغه کار دی خو په دې ټیم کې به دغه کار نه کوي دا زما حکم دی دې ټیم کې دغه حکم نه کوي نو سوځول یې نه کول نو چې ابراهیم علیه السلام باندې اور یخ شو یخني پکې وشوه نو الله پسې متصل پر نه داسې یخ نه چې یخني پکې وشي سلامتیا والا جوړ شي چې معتدل چې نه یخني او نه ګرمي نو ابراهیم علیه السلام پکې ولته او بیا الله روایتو کې دا راځي الله تعالی دغه کې دا وکړل چې دا کم ونې بوټي راوړي نو هغه هر یو د میوې بوټی چې کوم هر یو خپله میوه ونیوله زرغون شو بالکل چې د یو باغچه ورته جوړه شوله ابراهیم علیه السلام به تازه تازه میوې خوړلې جبریل علیه السلام به ټیم په ټیم راتلو تپوس به یې کو الله تعالی به هم چې دی تپوس کو دې وجه نه څلوېښت ورځې داسې تېرې کړې بیا وروسته د ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړی شو ستا د ژوند د ټولو نه د راحت او د سکون او د خوشحالۍ ورځې کمې دي ویل کمې څلوېښت ورځې چې ما په اور کې تېرې کړي دي نو د هغې د وجه ته تپوس کړی شوه چې د دې وجه څه ده د هغه خصوصیت او د خوشحالۍ او د راحت او د آرام و یو خو دغه چې الله تعالی د هر څه چې دي هغه یو باغچه وګرځوله جنت یې وګرځاو دویم دا د ټولو نه اهمه خبره ده چې هره ورځ به الله تعالی راته زما تپوس وکړي چې ابراهیم علیه السلام په څه حال کې څه پریشاني څه تکلیف خو نشته دی نو الله به زما تپوس کو نو دا د ټولو نه غټه خوشحالي وه الله به هره ورځ زما تپوس کو مخکې به خبره ذکر کړله په دې صفتونو سره د الله خپل خلیل او دوست ګرځولی دی د معاشرې د خلکو خدا خیالو چې بس دا اور مړ کېدلی چې دا کله مړ کېږي نو بس په دغه ټیم کې به ابراهیم علیه السلام چې دی هغه ایره شوی او نمرود یو غټ بلډینګ جوړ کړی هغه ته ختلی او کتلی ابراهیم علیه السلام به په اور کې صحیح سالم ګرځېدو
نو دی چې هغه حیران شو چې کله ابراهیم علیه السلام د اور نه وروته نو دې ته پته ولګی دا نمرود ته پته ولګی چې د خلاف موږ سازش نشو کولای موږ ناکام کیږو نو بس دې وغوښتو د الله په باره کې دې ته پوښتنه وکړل چې ستا رب څوک دی نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل زما رب هغه دی یحیی و یمیت چې مرګ او ژوند چې پیدا کړي مرګ او ژوند راولي چاله مرګ ورکی چاله ژوند ورکی نو دوی قال انا احیی و امید دا خو آسان که دا مرګ او ژوند خو الزم کولی شما ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل څنګه کولی شته وکړه نو ویل ښه راځه جیل ته یې بوتو یو کس هغه باندې د پانسۍ اډر ختلی و بس لږ ساعت پس پانسۍ کېدو هغه پرېښود ویل ځه ګرځه او بل یو بېګناه کس یې راونی و هغې په هغه ټایم باندې پانسۍ کو ویل ګوره ویل دا خو مرګ او ژوند خو زه هم ورکولی شي دا زما په اختیار کې دي یو کس باندې د مرګ حکم شوی و چند منټونه پس مړ کېدو هغه مې آزاد کو ژوند مې وله ورکو او بل یو روغ کس چې هغه باندې د مرګ څه اثار نه و هغه د ژوند په مزو کې ګرځېدو روه مې نیو ژوند مې دې واستو مړ مې کو دا خو زه هم کولی شم نو ابراهیم علیه السلام د پته چې دا خو اوس بېوقوفه دی د عقل نه خلاص دی په ځای د دې چې د سره په دې باندې دلایل او نور بحث مباحثې وکړم د بحث مباحثې مو څه نه کوم قال ابراهیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ابراهیم علیه السلام ته وویل زما رب خو نور کارونه هم کولی شي وایي نور څه کوي وایي زما رب چې دی نور د مشرق نه راخیږي او مغرب ته کوزي ته نه رشې او د مغرب نه راوخېږي او مشرق ته کوز کا نو فبهت الذي کفر چې کم کافر هغه حیران پاتې شو دا خو زه نشم کولی نو په دغه ټیم کې دی حیران پاتې شو نو چې نور جواب ورسره نه و دته پته ولګېده چې ټول دربار په مخ کې د ټولو وزیرانو او د نوکرانو په مخ کې دی شرمنده شو نو ابراهیم علیه السلام ته ویل زموږ د وطن نه چې دی اوځه نو ابراهیم علیه السلام د هغه وخت نه واله دغه ټیم نه چې دی سفر شروع شو دغه ټیم نه عراق په بابل ښار کې بیا شام ته بیا چې دی دغه ځای نه مصر ته د مصر نه فلسطین ته ټول سفر چې دی ابراهیم علیه السلام چې دی هغه وکړلي نو په دې کې به سخت سخت ازمایښونه راغلي وو او هغه سخت ازمایښونه چې دي ابراهیم علیه السلام هغه د الله په حکم سره چې دی صحیح طریقې سره سرته ورسول نو الله چې دی خلیل الله لقب ورکو د الله دوست چې دی وګرځېدو نو د ابراهیم علیه السلام واقعه عام طور د ذوالحجې میاشت شروع کېدونکې ده نو د ذوالحجې په میاشت کې دوه حکمونه لوی حکمونه او فرض حکمونه چې یو د حج او یو د قربانۍ د هغې ټول نسبت چې دی اکثریت د ابراهیم علیه السلام سره او دغه د خاندان سره اسماعیل علیه السلام هاجره رضی الله دغې سره دی نو عام طور دې ورځو کې چې دی د ابراهیم علیه السلام سیرت او دغه سره به انشاءالله آینده جوبه هم دغه د ابراهیم علیه السلام د سیرت واقع ذکر کیږي او بیا د هغې سره د قربانۍ مسایل چې د قربانۍ کم فضایل دي د هغې کم برکات دي انشاءالله هغه به آیندې جمعې چې دی هغه بیان کړو الله تعالی دې موږ ته په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي الله جل شانه موږ د دغه نیکانو په نقش قدم باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.